بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دې خاورې مشر ځوان ماشوم استادان وکیلان ډاکټران تاجران ترانسپورټران چې څومره برادري ده د هرې پیشې سره چې تعلق لري زمونږه د دې سوات کې یو پیر بیا ترهګرو یو دهشتګردي شروع کول چې په هغې په لړ کې زمونږ د سوات قومي جرګه مشرانو د روانې د جمعې په ورځ باندې ماسپښین 2 بجې یو پرامن احتجاجي مظاهره په مټه کې ایښې ده. د جمعې په ورځ ماسپښین 2 بجې د روانې جمعې په ورځ په 19 تاریخ دې کې موږ ټول ولس ته د سوات ټول عوام ته دا درخواست دی چې په دې کې شمولیت وکړئ د خپل د ځان دپاره د دې خاورې دپاره د خپل بچو دپاره د دې خپل تورسرو دپاره راوځئ او دې خلکو ته یې وښایئ چې موږ د سوات خلک پرامن خلک یو، موږ امن غواړو، موږ دهشتګردي نه غواړو، موږ دهشتګرد نه غواړو او چې څومره ومي موږ به انشاءالله په خپل وس مطابق په دې مخنیوی کوو او دا هر حده پورې به ځو بلکې د دې خپل ماشومانو د دې تورسرو لپاره د دې مشرانو د دې خپل وطن لپاره به د خپل سر قربانیان ته هم تیار یو. په سوات کې به امن نه ولو. الله مو عزتمند کا. السلام علیکم.